أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر جلسہ فلی سبحانی جی سے سٹیج بانے موجود دا قومی وطن پارٹی دا پروونشل ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہمایون خٹک سے سٹیج باندې موجود د پارټۍ مشران د کلي مشران ما ته مخامخ ناست زما د کلي مشرانو عزتمندو ځوانانو السلام علیکم زه ټولو کې اول د خپل نښه او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو یو طرفه او بیا خصوصا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا طرفه محمد جان خان امیر خان مسعود امیر صاحب او د هغوی سره چې نن کوم عزتمند مشران او ځوانان موږ سره خپل کور ته واپس راغلل هغوی ته هرکلی وایم دا یقینداني مو ورکوم چې یو صحیح فیصله یې کړې ده انشاءالله یو ځای به د دې کلي په اتفاق په برکت د دې پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره په یو ځای جدوجہد به کوو به او انشاءالله دا پښتون قام د ترقۍ په لاره روانه عزتمندو د تېر یو څو ورځو کې ډېر هغه مشران ډېر هغه ملګري چې کوم په معمولي خبرو خفه وو خو هغوی چې دا حالات ولیدل او بیا زه به دا وایم چې خصوصا زمونږ د شیرپا د زیم عزت ته یې وکتل نو هغوی خپل هغه خفګانونه ختم کړل ما سره هغه الفاظ نشته چې زه د هغې مشرانو د هغې ځوانانو څنګه شکریا ادا کړمه دا د دوی په موږ ټولو باندې یو احسان دی انشاءالله دا زمونږ د دې ضلعې سیاسي تاریخ تاسو وګورئ چې هغه د دې خبرې ګواه ده چې د شیرپا او د زیم دا اتفاق او اتحاد چې دی دا بل هېڅ چېرته داسې موجود نشته او زه په دې اتفاق او اتحاد باندې فخر کوم انشاءالله مخکې ستاسو د وجې نه ستاسو د محنت په نتیجه کې ستاسو د منډو تړو په نتیجه کې ستاسو د هلې ځلو په نتیجه کې کامیابي تاسو همیشه قومي وطن پارټۍ له راوړې ده انشاءالله دې ځل به ستاسو په برکت دا کامیابي راځي عزتمندو ستاسو زمونږ دا تعلق دا جدوجہد د ډېرې مودې نه دی د غلام حیدرخان بابا د وختونه دلته مشران موجود دي چې 1945 کې دلته بجلی هغه راوسته بیا ستاسو یو کشر
چې ستاسو ورسره ودرېدی تاسو د هغه په سر لاس کېښودلو تاسو د هغه ملاتړ جوړ شوی شهید وطن حیات محمد خان شیرپور چې د سیاست په میدان کې قدم کېښودلو نو ستاسو په اتفاق او ستاسو په برکت سره ستاسو په ورورولۍ په وجه یو داسې نوم دې کلي له پیدا کړو چې نن خالي په پاکستان کې نه بلکې په هر دنیا کې د شیرپور نوم شته د هغوی کوم سیاست چې و کوم د خدمت طریقې کار د هغوی و هغې نه مخالفین چې دي هغه ویرېدل سازشونه شروع شو او په هغه وخت سره په ډېر کم عمر کې موږ نه خپل هغه مشر واخیستلو خو د هغه سیاست او هغه چې کوم خلکو له شعور ورکو هغه شعور د هغې ورځ نه نورم پھیلاو شو او د شیرپور بیا داسې د ټول تنګي تحصیل کې او بیا په ټول چارسده کې او بیا په ټول خیبر پښتونخوا کې هر کور ته د هر پښتون ذهن ته هغه خبره ورسېده او هر کس په دې خبرې باندې پوه شو چې دا سیاست چې دی په دې کې د هر چا حصه شته هر چا ووټ برابر دی او هغه وخت نه یو سلسله شروع شوه بیا هغه وخت سره ستاسو د اتفاق په برکت ملي رهبر فوج نوکري پرېښودله او د سیاست او د خدمت میدان ته ووتلو دوه ځله ستاسو په برکت د دې صوبې وزیر اعلی جوړ شو ستاسو په همت سره ستاسو په دواګانو سره خدا دا چې هغه هم ستاسو د دواګانو او ستاسو د هغې اتفاق چې دی د هغې عزت یې ساتلي او په دې صوبې په ګوټ ګوټ کې جناب عبدالله محمد خان شیرپور شهید وطن جناب حیات محمد خان شیرپور نوجوان قیادت جناب سکندر حیات خان شیرپور کارکنان قومي وطن پارټي چې د دې صوبې ګوټ ګوټ ته تاسو لاړ شئ نو ستاسو مشر د خپل خدمت څه نه څه نښه تاسو لپاره هلته کې پرېښې ده د زرګاو خلکو روزګار راکوي خو الله تعالی خو وسیله جوړ شوی دی او فرق دا دی چې نن به ډېر خلک نور داړې کوي خو زه تاسو ته دا وایم چې زمونږ د علاقې کې د تبدیلۍ بنیاد چې دی هغه ملي رهبر او شهید وطن حیات محمد خان شیرپور د خلکو ژوندونه یې بدل کړي دي دلته ډېر ماته مخامخ مشران ناست دي هغوی سره هر یو سره ډېرې ډېرې کیسې شته عزتمندو زه هغه وخت هم نشم هېرولی چې د سازشونو په نتیجه کې ملي رهبر چې دی هغه ته ملک نه بهر تلو هغه وخت سره ډېر سخت وخت و په موږ باندې خو د دې کلي مشرانو د شیرپور د زیند مشرانو د دې کلي ځوانانو او د دې کلي میندو خویندو په دواګانو سره او ستاسو په اتفاق او برکت سره چې دې هغه سلسله موږ مخکې روانه کړه
ماله چې تاسو هغه وخت کې کومه حوصله راکړې وه زه کله هم نشم هېرولی دا ستاسو دغه حوصلې نتیجه وه چې هغه وخت سره د مشرف د مارشل الله په مقابلې کې موږ ودرېدو او دا ثابته کړه په هغه وخت کې که تاسو ته یاد وي برسي را روانه وه